ها دا غینه بعد حدیث راوړی دی دام د عائشه رضی الله عنها روایت دی وی چې كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري رسول الله صلى الله عليه وسلم بزما بغيږ کې سر يخودو فيقرأ القرآن قرآن بالوستو وانا حائض او زبد حیض په حالات کې صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا روایت دی د حدیث ډېرې مسلې راوځي او بنیادی مسله څه ده یعنی د حیض زنانه په غیږ کې سر یخودی شي سر یخوده پرېږده دلته څه کوي قرآن تلاوت کوي زنانه داسې نه ده چې دا بیماره شو چې بس دې نه ځان لرې ساته او دا ګندګي پورې نښتې نه رسول الله وسلم به د هغې په غېږ کې سر یخود قرآن تلاوت به کوي نو یو خو دې دغه مسله راوته بله د ښځې او د خاوند ژوندي سي موږ یعنی صفا خبرې به کوم خفه کېږئ به نه موږ پښتانه یا خو د حد نه وړو او یا را کوزي وکمیږو که ورته ته ووایې چې د ښځې سره به مینه محبت کوي دومره مینه محبت شروع کړي چې شرمونه جوړ کړي که ورته ووایې چې نه ګوره سړی ګزاره کوي لکه نو بس بیا ورته د انسان په نظر نه ګوري منځ کې به اوسي بعض ځایونه داسې بعض وخت داسې چې ښځه خاوند یو بل سره مینه محبت کوي نو بعض ځایونو کې سړی ځان ساتي دروند سړی او هوښیار سړی څوک یې ده مناسب ځي کې مناسب خبره او مناسب کار کوي اوس یو سړی زه په ښځه مین یم پلار غریب بهر ناست دی کور کې دی دا پلانې راځه راځه کمرې بیا بې شرمي ده او بیا راشي وایي یاره دا مشران چې دي یو دوم سختي مشران هېڅ سختي نه جوړ کړې او تا کې حیا نشته مشر ناست دی ته دا قیسه کې نو دا اوس اسلام تا ته سختي نه اسلام خو تا اجازت در کړی خو اسلام تا ته آداب هم ښوري چې باادبه انسان جوړ شه دا پلار ستا ناست دی مور ده مشران دي کشران دي دا خو پلار دی دا خو مور ده ځکه زمونږ والد صاحب د الله وبخي الله یې دغه قبر د جنت باغ چکي ابه ما ته دا قیسې کولې د مشرانو دا چې زمونږ ځواني به څنګه وه او ما له به ډېره مزه راکوله اوس هم ماله یعنې زه راته دا د زړه خبره وکړم د سپین ږیرو سره ناسته ما له انتهایي مزه راکوي چې زه واورم د دوی نه چې دوی حالات څنګه وو ځکه چې ښکلی وخت تېر کړی د حیا او د عزت نو هغه به یو خبره ما ته دا کوله چې موږ به د پلار په مخ کې او د مور په مخ کې ویښته نه موږ ګزول ځکه چې یعنې موږ به دا وي چې اوس به دی وایي چې دی دومره شو چې زما په مخ کې سونډۍ اړی راړی څه قدرمن خلک وو او اوس د پلار په مخ کې کنځلې او بدې ردې او پلار غریب یې ځان له ناستې دی په موبایل کې ګوتې وایي هغه غریب ستړی شي پاسې خپلې کمرې ته لاړ ځکه چې د خبرو څوک نشته او ټول فیسبوک دی ټیک ټاک دی ویډیو ده اډیو ده او سندري دی او فحاشي ده او غریب دغه شان ناست دی او د پلار په مخ کې سونډې اړول دا خو اوس عامه خبره جوړه شي کوم سټایلونه چې کوي او کومې قیسې چې کوي نو داسې ښه خبره نه ده که نه ښه خبره ښه خبره نه ده مشرانو مخ کې بعض کارونه بعض خبرې سړی نه کوي د هغوی د خیال ساتلو دپاره د هغوی ادب دی د هغوی احترام دی نو موږ یا سم واوړو یو کار کې او یا بلکل را پرېوځو که ورته وایي چې د دې ښځې حق شتي او په دې دې پوه وکړو یو دومره حق وله ورکوي چې هغه مور پلار پاتې کړي که ورته وایي چې د مور پلار دې حق دی چې د هغوی طرف ته دومره توجه ورکوي چې ښځه پاتې کړي نه د هر سړي خپل حق دی او د هر ځي خپل کار دی او خپله خبره ده نو الحمدلله زمونږ دین کې د مینې محبت مجال شي اوس دا وګورئ رسول صلی الله علیه وسلم د عایشې په غېږه کې سر ایښودی نو زمونږ دا دین داسې نه چې دا د وحشت دین دی او دې کې څه نشته الحمدلله خو چې چا ته معلوم وي چې چا دین زده کړی که نه او زه دا دعوت ورکوم د دې ځای نه ټولو هغه نارینو ته او زنانو ته چې د هغوی ودونه شوي دي چې ژوند د مینې محبت تېروي